نن را باندې بوی د پسرلی راځي نن را باندې بوی د پسرلی راځي څوک دی چې خیالونو ته مې ځي راځي او کله چې د ګلو منځ کې ګرځمه کله چې د ګلو منځ کې ګرځمه خیال ته مې ستا شونډې اننګي راځي او روح مې د زړګي تارونه وچېړل روح مې د زړګي تارونه وچېړل وینه کې مې جوش راځي مستی راځي که زما د شخصیت حدونه ګورې زما فن زما د فکر ترجمان دی. السلام علیکم درنو قدرمنو کتونکو متور منګل د ځلان ستوري خپرونه یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. په دغه هیله یم چې روغ جوړ به یې صحتمند به او خوشحال وي. قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د شعر او شرع ادب سره تړلي ملګرو مشرانو سره نستي کوو ژوندي پښتو کلمونه ترې ریکارډ کوو. په دې سلسله کې راغلي یو ډېر زیات محترم مشر ښاغلی ډاکټر پروفیسر اباسین یوسفزي صاحب سره چې په سیمینار کې سره ملاو شو او ډېر زیات ورته خوشحال شو. موږ سره دا هڅه وکړه راغله کېناستله سره او مرکه مو سره شروع کړې. اباسین صاحب موږ تاسو ته په خپل پروګرام کې ډېر زیات هرکلی او ستړی مه شئ وایو. خوارمشه ستړی مه شئ مهرباني خوشحاله شئ. خوشحاله اوسئ. اباسین صاحب ژوند وختونه شپې ورځې مو څنګه روان دي؟ د الله ډېر فضل دی کرم دی. بس کرونا د وجې نه یېرېږو چې خلک ډېر خراب شو. الله دې د خلکو حفاظت وکړي. امین. ډېره زیاته مننه. اباسین صاحب یو پوښتنه کوم ډېر وخت نه اخلم تر دغه دمه تاسو د کتابونو په حواله څومره کار مو کړی دی؟ ما تر اوسه پورې 10 کتابونه چاپ دي. 11 به انشاءالله چې د هفته کې دننه راشي او دغه 3 د شاعرۍ دي باقي د نثر دي. ډېره ښه ده. ډېره زیاته مننه. اباسین صاحب سره ته ډالۍ کوي مینوالو ته چې هغه بس درغلي چې په لاس راله بس استانه قربان. نن را باندې بوی د پسرلی راځي نن را باندې بوی د پسرلی راځي څوک دی چې خیالونو ته مې ځي راځي او کله چې د ګلو منځ کې ګرځمه کله چې د ګلو منځ کې ګرځمه خیال ته مې ستا شونډې اننګي راځي او روح مې د زړګي تارونه وچېړل روح مې د زړګي تارونه وچېړل وینه کې مې جوش راځي مستی راځي او زه د تغیر نه ډک مزاج درم زه د تغیر نه ډک مزاج درم ماله په هر حال کې زندگی راځي او زه چې د فطرت نه بنی آدم یم زه چې د فطرت نه بنی آدم یم ماله چل د مینې ازلی راځي او دا چې په وختو کې زما سپین لګي دا چې په وختو کې زما سپین لګي دا مې په پښتو باندې ځواني راځي ډېر ښه دی. وسیل صاحب دا بیا راته دا چې په وختو کې زما سپین لګي دا مې په پښتو باندې ځواني راځي او سوچ یو وجود نشو یو روح نشو سوچ یو وجود نشو یو روح نشو کله په ژوندون کې خوشحالي راځي او زه په شاعرۍ کله پوهېږم زه په شاعرۍ کله پوهېږم چرته د یو لوري ناراضي راځي او بیا په پښتونخوا په سرلیول شولو بیا په پښتونخوا په سرلیول شولو بیا د اباسین مازیګري راځي نن را باندې بوی د پسرلی راځي څوک دی چې خیالونو ته مې ځي راځي. ډېره زیاته مننه. اباسین صاحب خپلو مینوالو ته پښتون ولس ته هغه خلک چې تا ګوري څه پیغام به ورکړي؟ زما پیغام دا دی چې پښتو وایئ پښتو لولئ پښتو لیکئ او پښتو کوئ کنه ژبې د خلکو نه همدغسې ورکېږي چې خلک یې وایي نه خلک یې لولي نه خلک یې لیکي نه او پښتو خو دا خو یو ثقافت هم دی نو دا پښتو کول هم پرېوځي یعنې پښتونولي چې دا ابه کول پرېوځي موږ به خپل بچي خپل راتلونکي نسلونه تربیت کوو چې هغوی د حجرې جومات نه د خپلې جرګې نه د خپلو حالاتو نه خبري. ډېره زیاته مننه. الله مو تر ژوندی لره. قدرمندو دا پروګرام اختتام ته ورسېدو. تر بل پروګرام ته